خوړل هر سړی نن سبا د هوږې خوړل کوي خو پوهېږي پرې نه سي هوږه چاته خوړل پکار ده او چاته نه دا څومره ضرر لري کوم کسان باید هوږه وخوري او کوم کسان یې ونه خوري دې نن د پوره افادیت بیانوم که د الله رضا وه یعنی کې نن سبا چیرته ویني فیسبوک یا په یوټیوب باندې د هوږې باره کې خلک معلومات ورکوي په سهار یې وخوري داسې ګټې لري غرمه یې وخوري داسې ګټې لري دې به زه تاسو ته نن صحیح پوره معلومات په دې در کوم چې زموږ کار د بابت ده موږ ته دې معلومات ده چې کومو کسان ته دا ګټه لري او کوم کسان چې دا استعمالوي همدې استعمال خوړلو سره یعنی کې هغه د یو په سره تاوان کوي دغه یعنی کې بعض اوقات داسې نوعیت راسي چې حتی کې دوباره د هوږې نوم چې ورته واخلې نو هغه چغه کوي نو هوږه اول کوم کسان نشي خوړلی اول به دا درته بیان کومه که د الله رضا وي هوږه هغه کسان باید ونه خوري چې چا فشار ټیټېږي یعنی کې چا فشار چې ټیټ وي چې کوم مثال پاکستان کې یا بعضې وار کې ژوند کې هغوی ته بعض فشار نه بلډ پریشر چې د چا لو کېږي هغه باید هوږه هېڅکله استعمال نه کړي نږدې هم باید هوږې ته ورنه سي چې څومره ګټه تاسو ته کوي باید ویې نه خوري هوږه هغه کسان ته ضرر په دې ده چې دا نور هم بلډ سرکولیشن سلو کوي په دې کې چې کله بي پي لو سي د یعنی کې زړه د درېدلو دی کې خطره وي خو نن سبا بدقسمتي دا ده چې هر کس ته مخامخ سي هوږه خوره دا ګټې کوي هوږه هر سړی نن سبا په فیسبوک یوټیوب باندې حکیم جوړ شوی هوږه ټیټ فشار والا باید ونه خوري دا چې څه رقم د هغه لپاره ګټه مې باید دې مخالف نور شیزونه دي هغه باید استعمال کوي ټیټ فشار والا دی نه باید ډډه وکړي صحیح سو دې نه علاوه هغه کسان چې تیزابیت لري خولې ته ترشي اوبه راځي معده یې سوخ جوش غوندې کوي و زیاتر بیا داسې ډاکټران دي چې د هوږې د خوړلو سجش یا کیمان مشوره ورکوي خو هغه په دې نه پوهېږي چې هوږې خوړلو سره تیزابیت نور هم زیاتېږي ډوډۍ خو ازموي صحیح ده خو دې سره تیزابیت لوړېږي چې د کومو کسانو تیزابیت د معدې زیات وي صحیح ده هلته دې کسان نور هم معدې سره سوزش پیدا کېږي حتی کې د معدې کې د زخم کېدلو چانس وي ورم وي پاړسوب همدې هوږې سره پیدا کېږي ملګرو شعر کوي ځکه زه تاسو ته هغه معلومات در کوم چې 100 کاله بعد هم تاسو تحقیق ویم دا خبره به دماغ د الله رضا وه نو دا هغه کسان چې تیزابیت زیات وي د معدې زخم لري هېڅکله باید هوږه ونه خورئ دا نور هم تاسو د ضرر باعث ګرځېږي دې نه علاوه هغه کسان چې د ګردو مشکل لري سهار کې راجېږي دا سترګې هم پړسېدلي لاسونه هم بعض اوقات پړسوب ورم لري یا د ګردو بلډ یوریا کرټینین داسې شیزونه لري هغه باید دا شی ونه خوري دې سره تاسو په جسم کې خشکي زیاتېږي تیزابیت پیدا کېږي تاسو ګرده نور هم پکې ضعیفه کېږي دا کسان چې ما ته خود هېڅکله که هوږه ضرر او فایدې تاسو ته څوک بیان کړي باید دا ونه خوري دې نه ډډه وکړي اوس کوم کسان هوږه خوړلی شي هدې زر طریقه ښیمه هغه کسان چې د چا مثال بلډ پریشر ټیټېږي نه او د وینې غواړي د جګر چربي نیم پلی خوړلی شي هغه هم زنجبیل ادرک سره لکه نیم پلی هوږه او همدومره زنجبیل اوبه ټکئ نیمه کاچوغه شاتو کې به یې واچئ اوبه یې خورې او شاته وبسې اوبه وچکي دا د وینې غوړ کولسټرول ته کار کوي صحیح سو داسې استعمالوی شي دې نه علاوه بل هغه کسان هوږه خوړلی شي چې د چا فشار عموما لوړ وي جګ فشار والا دا خوړلی شي خو صحیح طریقه یې داسې ده چې نیمه پلی یعنی کې دا پلی ده ښه ډېر ملګري د غوټه څخه پلی ده دا به نیمایي هوږه راواخلي صحیح سو او دې سره به نیمه کاچوغه بادیان کې لکه سونف بادیان دا به ورسره مکس کړي او دا شات دي اصل شات کې د بیرې کې پلوس کې هر یو شات دی نیمه کاچوغه شات نیمه کاچوغه بادیان نیمه پلی هوږه دا د خولې ته واچي ودیږدوی یو ګلاس ګرمې اوبه دې پسې وچکي هلته یې تاسو هوږه ازموي که چېرته ځان ته تاسو هوږه خورئ ما سره په سلاو کسان په دې فیسبوک ټچ ما ته دې فیډبیک راځي یقین کوي په همدې هوږو خوړلو سره په مثانه کې په ګرده کې په معده کې زخم پیدا شوی خو د چا خوله نه خوږېږي فیسبوک ته راسي یا یوټیوب ته د څو ویوز لپاره هله هوږه وخورئ هوږه دا ګټه لري هوږه دا ګټه لري بعض اوقات خو پکې خلک وایي چې هوږه وخورئ او مردانه طاقت دا پکې لا بله ډرامه دا ټول دروغ وایي بېایماني کوي او بل داسې د چا جسم کې ګرمي وي دا زه حقیقتا وایم او دا هوږه استعمال کړله صحیح ده تیزابیت لري په هغه ورځ د معده کې هم زخم پیدا کېږي کولمو کې هم او په مثانه کې هم ټول عمر به فریاد کوئ زاړئ به بیا به یوه خوا ته په تاسو څوک نه پوهېږي نو داسې څوک استعمالوي او جګ فشاري کله روزانه به معمول نه جوړوئ هوږه دیګي ته چې دا موږ کله اچو یو پلی دیګي ته اچول کېږي هلته چې دې پخېږي پخېدلو کې د دې چې کوم مضر شیزونه دي هغه ختم سي بیا چې د دې سره نور شیزونه دنیای زیرۍ لاچي مثال دې معتدل سي دې ګرمي دا شیان ختموي چې دا نیم پلی خورئ نیم پلی بادیان
نیمه کاچوغه شات خولې ته واچوي ویې ځبوي اوبه پسې وچکوي د الله په فضل تاسو ته به ضرر نه کوي خو هغه کسان چې چا فشار لوړېږي جګر چربي د وینې غوړ لري هاضمه یې نه کېږي تیزابیت یې نه او که چا خولې ته ترشي اوبه راځي معدې جوش لري تشې درارې زیړي ما ورته چې فشار یې ټیټېږي هغسې دا شی دا اوږه مه خوړله په همغه ورځ به تاسو ډاکټر ته منډې وئ په خیر دې نه باید ډډه وکړئ دوهم راځم هغه کسان چې لونګو په باره کې ډېر ملګري لونګ خورئ دا لونګ هر سړی پیژني لونګ په ټوله دنیا کې خلک وایي طاقتور شی طاقتور شی دا خو کوم سړي ته خوړل پکار دي کوم سړي ته نه بدقسمتي دا رسې چې یو شی واورو ټول مغب سي ونیښلي لونګ هغه کسان چې 150 کلونه عمرونه کم وي که زنانه وي که نارینه وي هغه ته لونګ په اسانه باندې خوراک په دې اند پکار لونګ ګرم ده هغوی کې مخکې نه الریډي جسم کې ګرمي مثانه کې هم ګرمي جګر کې هم ګرمي په معده کې هم ګرمي لونګ خوړلو سره اول زیړی کېږي بیا جګر او مثانه هر بعد یعنی که معده دا میکروبي کېږي ازماولی نه سي ښځینه په لیکوریا باندې اخته کېږي چې سپینې یعنې کې اوبه غوندې ماده ته اخراج کوي او نارینه په لونګ خوړلو سره د مثانې انفیکشن پیدا کړي هلته چې دا مثال کترې ته ځي داسې کترې ته ځي هغه زخم په یوه دوام بیا نه ښه کېږي لونګ درته ښیم هسې شات نه په سرو زرو کې هم 150 کلونو چې څوک کم دي هغه باید لونګ استعمال نه کوي ښه 150 نه چې څوک بره دي هغه کسان بیا لونګ څنګه خوري لونګ به راواخلي د پیاز اوبو کې به یې خیشت کړي بیا به یې وچ کړي هغه نه به پوډر کې نیم نه خود قدر ته یو ګلاس شودو سره هغه کسان چې چا جسم ګرمي نه لري هغه کسان دي خوري چې بلغم لري زیات ریشه لري سپین غوندې بلغم نری غوندې بلغم لري هغه کسان یعنی کې دا لونګ خوړلی شي هر کس یې نه شي خوړلی او اصل بدقسمتي دا ده چې تاسو به کتلي ښه ښایسته ویډیو جوړه کړي بری پې لیکلي یو لونګ خوړلو سره مردانه طاقت واپس دا ټول هسې فریب کوي خلک لونګ 150 کلو کسان نه کم نه دي خوړل پکار همدغسې نیم حکیم خطره جان او نیم ولا خطره ایمان دا زه تحقیقات خبره کوم په دې چې زیاتر لونګ خوري هغوی په مثانه کې زخم سوی جریان شروع بیا ډاکټران ته بیچارهګان منډې وي عموما دا هغه کسان خوري څوک مسافر دی ګوره څوک چې په سعودي دوبۍ کې ژوند کوي هغه هم داسې کسان شانو پسې ګرځېږي لونګ وخوري دا هېڅ کله دا شی نه خوړل پکار بغیر د تحقیقه په فیسبوک کې په یوټیوب کې ښه کوالیفاید حکیمان دي هغوی خپلې دواخانې دي هغه کسانو چې کومه مشوره درکوله هغه باندې چلېږي تاسو به ناکامي نه وي که د الله رضا وه نو لونګ دغسې نه دي خوړل پکار نعمت الله ورور سیاره او پښتنه کولای شي ان شاء الله خدمت کې دم کې د الله رضا رات ورور تاسو د موږ ورونه یې باید هغه مشوره تاسو درکم سي تاسو په زړه باندې او تاسو فائدې نه باید ضرر تاسو سبب ته خیره وکړي د لاجان رور داسې بخنه غواړم د ما فارسی پوره زه نه پوهېږم ځکه بخشش کوم یعنې کې یقین کوي خفه نه سئ نو دې وږې نه باید تاسو چې دا کتغ کې ګټه واخلئ کو تاسو یې خورئ اوس مثال هنډۍ پخوئ کتغ پخوئ یو پله یا دوه پله پکې واچوئ لږ زیره ورسره واچوئ لږ ورسره دڼیا واچوئ صحیح ده نو دې یو لاچي ورسره واچوئ دې بیا دا وږي چې کوم مثال تیزابیت دا کمیږي دا بیا معتدل سي دې سره اوس تاسو زیره بادیان ګډ کړه دا معتدل سي داسې بیا هر سړی خوري ضرر ورته نه رسوي وعلیکم سلام توریالی ورور الله دې ښه لره ایوب ورور وعلیکم سلام الله هم ښه لره خوشحاله اوسه شعیب ورور وعلیکم سلام سیب خوړل سره سیب پوستکی مخورقه اصل کې سیب سے مثال د سیب جوس چې کا په هغه کې زیره بادیان دا شیزونه استعمالوه بیا به انشاءالله تاسو دا مشکل نه وي که د الله رضایي ښه سیب زړه ته لږ ګټه ورکوي بعض اوقات هغه کسان د سیب چې چا هارټ بیټ تیز وي درزه زیاته وي هغو ته مشکلات پیدا کېږي کله کله حنیف ورور وعلیکم سلام خوشحاله اوسئ ورور پرویز ورور وعلیکم سلام الله دې ښه لره نجیب الله ورور تاسو ته وعلیکم سلام ګمنام ورور وعلیکم سلام خوشحاله اوسئ افغان ورور وعلیکم سلام د وزن د کمیدا ورور د صدقه چې ایکسرسایز سهار ماښام نیمه کاچوغه زیره نیمه کاچوغه بادیان او نیمه کاچوغه سپرکۍ دا په یو ګلاس اوبو کې جوش کې نیم ګلاس پاسو په ټوټای چان غدا سار ګرم ګرم چکا 15 نه تر 20 منټه واک وګ ګرمیان دي په دې ګرمیانو کې څه وګرځي الله په فضل وزن د خپل کمیږي اور خوب شینه خلای ساره کا اته خپل وزن کمیږي بل د وزن سے کومه مارکیټ کې دوانی هغه ضرر باعث ګرځيږي هغه نه باید ځان ساتي دین علاوه د قبل خمسډیر ملګری مثال مسافر دي دا مثال موږ سره مجون شباب دا
سدا یعنی اول ورځ رزلټ ښکاري د هغه مسافرونه سدي دې استعمال کولای شي او کله الله رضای پټو تم طاقت ورکي اعصاب تم تقویت ورکي دین علاوه د منی مواد پیداوارم کې خو شادي شوه کسان د استعمال وسی غیر شادي شوه کسان بدا نه خوري دین علاوه سدا بخنه غواړم ملګرو عبد الله ورور وعلیکم سلام خوشاله اوسه الله دې خبره عابد ورور څه پښتنه کې دوباره رانو کا وعلیکم سلام تنها عادل ملنګ ور وعلیکم سلام لکایم نخ کاریګا ځل باز ما کالی سپین وی نول دارانه تیر سي وعلیکم ټول ته وعلیکم سلام وایم نورغا ورور وعلیکم سلام خوشاله اوسه بیا دوباره تکرار کوم درته وګه ضرورت نه باید وی نه خوري نن سبا د هر چا په میدا جگر کی گرمی مسانه کی گرمی خالص وګه بعض اوقات خود سے شنشاه ورونه اساس هم د سی وګه خله تواچی وی زبی بس وای تیرې کی اس کلا وګه بغیر د ضرورت استعمال لکه ماته چې چا زیات فشار دیږي شاتو کې لګ بادیانو سره واچي وی خوري بیا تاسو ګټه کوي دغه څه نه دغه څه وچه خله تاسو خرابوي به نه په دغه څه کوم صفي سی وی چا ته تبابات څوک نه کوي او فیسبوک باندې راغلی کله چې هغه ګوري 15 منټه کې طبيبي 15 منټه بعد انجنیری 15 منټه بعد اسلامي خبرې کې داسې شیزونه پیجون نه باید ځان وساتي په دې ماته داسې مریضان راغلي زکه دا درته داسې مریضان راغلي بیچارهګان صرف جوړي مریضان نه دي چې کومه ټوټکی ورته خودلی ا بیچارهګان زوريږي اوس علاج معالجب سي ګرځيږي د شیزونه باید ډډه وکړي زبي ورو د قبضیت لپاره ما پرونه و نقصه ور کړې پم دی ویډیو لاندې پرته دا ورو استعمال کا دعا براته کوي ورور د ما اصل کې کالی سپین دي ښکارینه ان شاء الله لګروسته کوشش کوم چې لایف راسمه دا کالی بدل کوم ان شاء الله کله الله را دعا وکړي وحید الله ورور من جلال آباد کیو د جلال آباد رنګ روډ د شیخ مصری خارګوټی لار ده سیاسنګ د معلمینو جماعت نن د من فری ورځ و یعنی کې نن د غریبانو لپاره من ورځ ټاکلې و چې کوم بے وزلې وسی نه کیږي دوايانو ته تور زیړی مقصد بواسیر کولیسټرول جگر چربی د الله په فضل دا مون فی سبیل الله دوا ورکړی دا اور دینه بعد په کابل کې زړه مې دا چې کوم د ما ملګری دی فیسبوک کې هغه نه خاص هله دا کې تاسو آون گاون کې غریبان وی دی یو لیست جوړ کې شپته کورا 50 کورا غریب غربا دا سی ان شاء الله بیا ورځ در تعین کوم ز په خپل درځم کدی الله رضا فی سبیل الله به هغه ته د بواسیر کولیسټرول تور زیړای د وینې میکروب د رسولې فی سبیل الله دوا ورکو صرف د تاسو ما سره دومره همکاری سي خلق و تاسو ګوري ما سره دومره ټیم نه سي دا مستحق ده مستحق خلق وته د الله رضا لپاره به ان شاء الله زم ټیم وقف کوم او کوم ورونه ما سره دلته دي هغه ته د شپه ورځ خدمت کوم ان شاء الله هغه ما سره هغه به الله تعالی اجر ثواب هغه تور کې ومنګ تم کړه الله رضا وا حاجی ورور وعلیکم سلام پښتون خوشاله اوسه الله دې خلره محمد غازی ورور نمبر فیسبوک کې موجود د پاس یو ګوري زلته درکواله په دې فیسبوک رولز دی بیا صدا یمون ریچ کومې دی فیسبوک صفحه کې موجود دی عکس باندې مستو صفحه کې سره جبار خیل ور خوشاله اوسه صحیح را تخکارن جبار خیل دوباره وځه جواب درکم زړه دې خوشاله سي کده الله رضای وعلیکم سلام متی الله ور خوشاله اوسه نجیب ور خوشاله اوسه الله دې خلره آی بی ایس د پاره ما مکمل صفحه کې علاج ورکړی کده الله رضای صفحه وګور ان شاء الله استاور بږي محمد ور یو سایډ ملا صدا ګور کا بازو کا سره یخو ګرم سیم کیږي یا زور مندلای چې زور مندلای بیا واتس اپ کې سره رابطه وکړو نو صبر دوخم کده الله رضای احسان ور وعلیکم سلام خوشاله اوسه دردو لپاره ما سو صفحه کې پورا معلومات ورکړی کده الله رضا هغه موجود ده اپاسل لپاره تخم بکاین سدا دا 50 ګرام واخلا تخم کاسنی 50 ګرام دا پاوډر کا بس یو نه تر 2 ګرام سار ما خام 1 ګرام کافی شافی د سار ما خام 1 ګلاس وبو سره په ناره خوره غټه غوخه مرچ مصالو دي شام نزان ساته
همایون ورور خوشحاله اوسې، الله دې ښه لره. افضل ورور وعلیکم السلام، خوشحاله اوسې. بواسیر علاج میں خودلی صفحه کې موجود ده انشاءالله. اصل کې اوس یوه نقصه دوه وارې نسو فیسبوک کې ښودلی، که دوه وارې اوس یو شی که ته دوه وارې ښې فیسبوک کې، نن سبا بدقسمتي دا ده فیسبوک هغه شی نه پرېږدي، دستي ډیلیټ کړي یا د صفحه کې څه مشکلات راسي. ګټه لري چې څومره ورزش شي ګرمي کې تاسو کوئ، دې سره نمکیات د نیمبو اوبه لږ استعمالوئ، انشاءالله ګټه ورته کوي، تاوان نه کوي که د الله رضا وي. عمل ورور ما د شوګر پوره معلومات ورکړی په صفحه کې ستره که د الله رضا وي. ښه نجیب ورور داسې معدې د ګیس لپاره ما مکمل نقصه صفحه کې ورکړی. تاسو صفحې نه ګورئ، ګوره د ما هر معلومات په همدې ویډیو کې لاندې موجود د صفحه وګوره انشاءالله. دې مبارک کې پوره ما دا څومره چې مرضونه تاسو پوښتنه کړې دې ټولو دوه وارې ما علاج ښودلی که د الله رضا وي. عارف ورور، اشرف ورور، الله دې ښه لره، خوشحاله اوسې. موږ ورور یو ورور، الله دې ښه لره. اجمل ورور وعلیکم السلام، خوشحاله اوسې، الله دې ښه لره. نقیب الله ورور، معدې لپاره ما مکمل که معده سوزش کې د سوزش نقصه هم شته، که درد لري د درد نقصه هم ورکړې صفحه کې که د الله رضا وي. ورور د وزن د کمېدو همایون ورور ما صفحه کې معلومات ورکړی. ښه همدې اوس مې لږ مخکې مو ویلې که د الله رضا وي. د زړه د رضا لپاره داسې ده ښه ته اول د کولیسټرولو ټیسټ وکړه چې کولیسټرول یا ټریګلیسراید خو به نه لري، بیا ما سره رابطه وکړه انشاءالله پوره معلومات به درکړم. سعودي کې نسته ورور شباب دا مجون شباب چې ده سعودي کې خلک پکې رد و بدل کوي، صرف جلال آباد کابل ته درکولی سو او دا د شی چې اوله ورځ انشاءالله تاسو به دوه راته کوئ. ما اول پاکستان ته تلو، خو پاکستان ته داسې بدقسمتي چې ما چې کوم مثال لګه هغه کې به دوی رد و بدل کوو، نو ما ځکه هلته کینسل کړی اوس پاکستان ته نه لګو. وعلیکم السلام یوسف ورور، الله دې ښه لره. امرداره او ناک چې د بند دی ښه پته ده، امرداره دو درې کترې راواخه په تندي مخه او د پای سره داسې مخه انشاءالله دې سره خپله خلاصېږي. برګي لپاره چې دا چاسکو 100 ګرامه چاسکو واخله او تخم سرس 25 ګرامه دا پاوډر که 1 ګرام سهار او ماښام 1 ګلاس اوبو سره په نهاره خوره. ترشي غټې وخې نه ځان ساته، بادرنګ زیات استعمالوه، ورځ کې 15 نه تر 10 منټه لمر ته کښېنه، ډیلي سهار او ماښام لامبه. ساحل ورور وعلیکم السلام، الله دې ښه لره، خوشحاله اوسې ورور. ممتاز ورور د برګي لپاره مردو خود ښه اسپرم د زیاتېدو لپاره مکمل نقصه ما بیان کړې ده انشاءالله په همدې فیسبوک کې موجود ده که د الله رضا وي. اور دې نه علاوه ماښام موږ لایف راځو د مجون په باره کې انشاءالله که د الله رضا وي د هغه جوړولو طریقه هر سر ته ښیم که د الله رضا. فیټي لیور لپاره ما نقصه ورکړې. فیټي لیور اول خو فیټي لیور والا کس باید اکسرسایز ورزش وکړي، غټه غوښه لوبیا بنده کړي، زنجبیل خشک 50 ګرامه یعنی کہ دھنیا خشک 50 ګرامه اور دې کې پودینه خشک 50 ګرامه، تور مرچ 10 ګرامه، سنا مکی 10 ګرامه. دا پاوډر کې بیا بیچان کې صرف 2 ګرامه سهار او ماښام 1 ګلاس اوبو سره استعمالوه، دنه تر 3 میاشتو پورې فیټي لیور ختمي کړي الله رضا وي. تازه ګل ورور وعلیکم السلام، الله دې ښه لره ورور. نور محمد ورور الله دې ښه لره، خوشحاله اوسې. موږ ورور ورور الله دې زندګي درکړي. افغان ورور د ما صفحه کې موجود نمبر ده، پاس صفحه وګوره پیج کې دننه نمبر موجود ستا، واتس اپ هم ستاسې ګوته پکې دی او نمبر هم پکې ده که د الله رضا وي. دوستانو لوی الله ته سپارم د ما ټول ورونه انشاءالله که د الله رضا وي چې ما هر علاج د الله رضا لپاره وي. موږ سره هر رقم دوا اوس دا ګورې زه د ښکارو مخه زه هر یو خپل پروډکټ تیاروم. اوس دا اوس د ما خپل یعنې کې ده ښه د کمپنۍ شیزونه یو هم چاته نه ورکوم، دا وګورئ دا ټول زموږ خپل دي. هر رقم علاج معالجه موږ کوو، خو داسې داسې زه فیسبوک کې راځم تاسو لپاره هغه نقصه تخیم چې څوک لري په اسانه باندې تاسو باید جوړه کړئ، صرف دعا ماته وکړئ. باقي موږ بواسیر، معدې شپیلوري، دې نه بعد د کلمو زخم، آی بی ایس، مردانه طاقت، د بې اولادي،
تور زیړي پراسټیټ ویریکوسل دې ټولو علاجونه کوو د الله رضا خو موږ صرف جلال آباد کې د شیخ مصری عمومي لاره د سیاسنګ د معلمینو جماعت سه هر وخت راتلی ورځ مخکې به زنګ وایي اپاینټمنټ باخله که داسې خپل مشکلات به راته بیان کوئ علاج هم کېده بیا وخت ټیم درکو راتلی چې که د الله رضا دوستانو چې چا مې زوجونه پاتې کوشش به کوم هغوی ته جواب ورکړم که د الله رضا